السلام علیکم دوستانو، څرنګه تاسو په سایډ باندې دغه ویډیو ښکاري، یو ماشوم د ډېر سخت خفه دی، جاړي او قبر ته ولاړ دی چې څه وایي. راځئ دا زموږ سره اورو، بیا په یو څو خبرې کوو. زموږ پلار وفات شو. الله. زموږ ترګانو کور نه وباسلو. ترګانو کور نه وباسه. خدای د صاحب پلار وفات کړی. امین. خدای د صاحب پلار رانه کړي. امین. ښه جي، دا و دغه ماشوم دغه ویډیو. نو ما له مخه راغله، ډېر سخت خفه کړم. ما یې تاسو سره هم د شریکه کړم چې زموږ کې دننه کې دغه یو احساس راشي چې یار د یتیمانو نه موږ دومره کم از کم له خیال وساتو، چې خیال یې نشو ساتلی، کپړې جامه پیزار والا موږ نشو اخیستلی، نو کم از کم یاره د خپل کور نه خو یې نه وباسو که نه یار. د دې ماشوم دوا چې درپسې قبوله شي بیا به دې څه حال وي؟ بیا به دې حال ډېر بد وي، پوه شوې. سر او تندې به دې بیا نه لګي. نو د الله خاطر وکړه یاره، داسې قسم یتیمانانو خیال وساتئ، د داسې ماشومانانو چې دا اوس په ژړا ژاړي او چې موږ یې د کوره راوباسلو. نو داسې ډېر زیات داسې په دې معاشره کې نن سبا دا حالات شروع دي چې د یتیمانانو سره څومره ظلم کېږي. نو موږ کوشش وکړو چې د خپل خوا کم خپل خپلوان یا کم داسې ګاونډیان کم یتیمانان دي د هغوی مو خیال وساتو، چې خیال یې نشو ساتلی، کم از کم چې تکلیف ورته نه رسوو. صحیح ده انشاءالله. نو مننه. که ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ما له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.